بسم الله الرحمن الرحیم. د علم تجوید د کلاس شروع وشوله مئی 2024 باندې د تجوید طلباو داخله کړې ده او سره روان دي. نو د تجوید د سبق آغاز مونږ په دې الفاظو سره کوو چې باب نمبر 1 نه شروع کوو. مختصر تجوید په الحال چلو. غټ تجوید مختصر تجوید دا به تقریبا غټ اختره پورې زموږ رسو او دې نه پس انشاءالله بیا تفصیلا تجوید هغه به یو میاشت دوه پس د هغې آغاز کیږي. د مختصر تجوید له موږ د باب نومونه ورکړل. نو باب نمبر 1 دی د علم تجوید مبادیات. د علم تجوید مبادیات، مبادی هغه خبرو ته ویل شي چې د هر علم نه مخکې یو څو ضروري خبرې ذهن کې راشي، دې ته مبادیات وي. نو موږ په علم تجوید کې شروع کوو. نو اوله خبره دا ده دې کې درس نمبر 1 دا دی چې د علم تجوید تعریف، دا علم تجوید پیژنګلو را سره وکړه چې دا علم تجوید څه ته وایي، تعریف پیژنګلو ته وایي. نو بنیادی څلور خبرې زده کول طالب علم دپاره دا د علم تجوید تعریف کې راځي. دې کې عربی کې بیا باسونه دي، خو پښتو کې لنډه خبره دا ده چې هر یو حرف الف نه والې تر یا پورې چې څونه حروف 29 دي، حروف هجا، دغه کې هر یو حرف سره څلور چلونه کول دا تجوید دی. هر یو حرف د خپل اصلي مخرج نه ادا کول یوه خبره، او بیا چې د خپل مخرج نه دې راوښکو نو د ټولو صفات لازمه خیال ساتل پکې، ټول صفات لازمه په حرف کې چلول ادا کول، او ټول صفات عارضه په حرف کې ادا کول او چلول، او دغه حرف بغیر کمی بیشي، کمی زیاتی نه بغیر په جب او خولې باندې صحیح تلفظ او صحیح ادا کولو ته تجوید ویلی شي. دا مختصر خبره. اردو کی دغه شانت راځي ہر حرف کو ان کے اصلی مخرج سے نکالنا اور صفات عارضہ اور لازمہ کے ساتھ بغیر کمی بیشی کے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. دا په پښتو کې ترجمه اومه مشوله، په اردو کې مشوله. عرب والا بیا د عرب قاریان ای د پردای چې هو اداء الحروف من مخارجه الخاصه لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة وبغير كلفة حتى سجية له. همدغه مطلب دی. هر یو حرف د خپل مخرج نه داسې راوباسه چې ټول صفات لازمه پکې وچلې، ټول صفات عارضه پکې وچلې، او تر دې پورې محنت وکړي چې دا د دې انسان او د دې قاري دا تجوید د ده خوی وګرځي. نو دا د دې تجوید تعریف وشو، او بل درس کې به د هغې انشاءالله ارکان بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د باب نمبر 1 کې د علم تجوید په مبادیاتو کې روانو. هغې کې درس نمبر 2 د تجوید، د دې علم تجوید ارکان. دویمه خبره، د تجوید ارکان، د تجوید د بدن څو حصې دي، د تجوید د بدن څو جزونه دي، بنیادی ارکان. نو د تجوید بنیادی ارکان څلور دي. تجوید په څلورو ستنو ولاړ دی، او هغې کې اول مخارج یادول دي. طالب علم نه پکار دي چې دا حروفو د راوتو ځای نه مخرجونه ښه ټیټ یاد کړي. دویم جز صفات لازمه دی، دریم صفات عارضه، او څلورم جز په خولې او ژبه باندې محنت کول دي. دا څلور دونه بنیادی ارکان دي که دې کې یو رکن هم د سړي نه پاتې شو نو علم تجوید ورته نشي ویلی. که یو حرف د خپل مخرج نه روځي او هغه تا د پردي مخرج نه ادا که، یو جز دې کم که، تجوید نه دی. دغه شانتې صفات لازمه پکې، صفات لازمه څه ته وي، مخرج څه ته وي، دا رستو باب کې را روان دي. هر حرف کې چې څونه چلونه دي صفات لازمه، دا حرف ډک ویل دی، حرف باریک ویل دی، حرف قلقله ده، دا صفات لازمه مثالونه دي چې دا پکې ادا نه کړي نو حرف به هماغه د خپل مخرج نه به ادا کړي، خو د دویم رکن کمې به دې کړي نو حرف به په بل حرف بدلېږي. لکه سین او صاد په صفت استعلا باندې جدا دي. صاد ډک دی، د دې ډکوالي خیال کو نه ساتي، په صاد کې حق سین شو. دغه شان صفات عارضه، غنه، مد وغیره دا را روان دي. او دغه شانتې چې دا هر شیزونه د یاد کړي دي او بیا په خولې نشي چلولی نو دا تجوید نه دی. د دې په خارج کې د تجوید نه بار مثال داسې ده
چې د دې کمرې 15 ارکان دي، جزونه دي، حصې دي. یو دا بره چت، دا یو مشرق طرف ته دیوال، یو مغرب طرف ته، یو شمال، یو جنوب ته. دې نه چې یو رکن هم کموي بیا به ته کمره نشي ویلی. لکه مثال په طور موږ چې دا مخې ته دیوال وباسو نو بیا به دې کمرې ته خلک برنډه وي. یا دا 4 جزونه شته، دا دیوال 4 دیواله شته، خو بره د پلنټر نه دی اچولی، نو خلک وي کنډر مې خېجولی دی او لا لنټر مې نه د چت مې نه اچولی، کنډر شو، د کمرې نه نوم کنډر شو. دقه شان د 4 ارکانو کې چې یو شیز هم کمیږي تجوید به نه وي. الرحمن الرحیم باب نمبر 1 د تجوید مبادیاتو کې را روان یو. د تجوید د شروع کولو نه مخکې کمې خبرې دي باب، نو هغې کې 3 نمبر خبره مونږ کوله مقصد او غرض د علم تجوید. د علم تجوید غرض او مقصد دا دی چې حروف صحیح شي، تصحیح الحروف، صون اللسان عن الخطا فی اداء القرآن وتلاوة القرآن كما انزل وتحسين القراءة. صون اللسان جبه بچ کول د غلطونه دي، چې د غلطونه بچ حروف بټ کیږي. دا د تجوید مقصد او غرض دی. یعنی تجوید دنیا ته خدای پاک دې دپاره رالیږلی چې د کلام الله الفاظ ټیک شي، د خدای پاک د قرآن الفاظ ټیک شي. او تاسو طالبان هم ستاسو هم دغه مقصد او غرض دی چې یاره قرآن مې غلط دی، حفظ مې ټیټ دی، خو تلفظ مې غلط دی، نو تاسو د تجوید کلاس کې داخله واغشته. او دغه غرض او مقصد د علم تجوید هم دی. د هر یو علم هم غرض او مقصد دی. د نحو علم غرض او مقصد دا دی چې سړی په عربی ژبه کې غلطي ونه کړي، چې اسم فعل حرف د یو بل په ځای ونه لګي کې جمله کې وغیره کې. دغه شان د تجوید غرض او مقصد دا دی چې حروف صحیح شي. نو چې بیا ته د تجوید نه تپوس وکړې چې ته تجوید نه ته تپوس وکړې چې دا حروف به زما په کوم شیز باندې ټیک کېږي، نو تجوید وي زما په ارکانو باندې عمل وکړه. زما بنیادی ارکان چې کوم دي، مخارج، صفات لازمه، صفات عارضه او په خولې محنت، د هغې خیال وساته، نو په دې باندې به حروف ټیک کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم باب نمبر 1 کې روان یو د تجوید مبادیاتو کې، او په هغې کې 4 نمبر خبره موضوع د علم تجوید. موضوع څه ته وي؟ په کوم ټاپک باندې چې خبره کول وي، موضوع یو ټاپک ته ویلی شي. د علم تجوید ټاپک به څه وي ټول عمر. علم تجوید دا علم د تجوید چې دی به ټول عمر په څه باندې باس کوي؟ په حروفو باندې به باس کوي. نو حروف 100 قسمه دي. حروف هجا، حروف تهجی. حروف هجا یا تهجی دا د الف نه وایي تر یا پر ټول حروف، دا 29 حروف دي، دا دې ته حروف تهجی یا هجا. تهجی هجا مطلب هجې جوړول، دې ته حروف تهجی ځکه وي د الف نه وایي تر یا پورې، چې د دې نه ټول کلمات قرآني جوړ شوي دي. د عربو کلمات هر څه کلمات ته جوړ شوي دي، ټول قرآن ته جوړ شوي دي. نو دا د علم تجوید موضوع ولې ده؟ ځکه موضوع ده چې د تجوید څونه ارکان چې دي، مخارج دي، صفات لازمه دي، صفات عارضه دي، په خولې محنت دی، دا ټول په حروفو روان دي. هر باب کې به دې په حرف باندې باس کوي. که د مخارجو باس راشي نو په حرف کې به خبره رواني، دې ته به سوچ کوئ د دې حرف دا مخرج دی، د دې حرف دا مخرج دی، د دې حرف دا مخرج دی، دا حرف د دې ځای نه راوځي. که صفات لازمه ته خبره راشي د حرف نه به بار نه وځي تجوید. د دې حرف دا صفت دی، دا حرف ډک ویلی شي، دا حرف باریک ویلی شي، دې حرف کې قلقله کېږي، دې کې غنه کېږي. که صفات عارضه دي، دې حرف کې مد اوږد، دې حرف کې به آواز اوږدو، دې حرف کې به پوزې ته آواز ځي، غنه به کېږي. که صفات لازمه دي که عارضه دي. او که په خولې محنت دی دا حرف ته ټیک وي، دا حرف ته غلط وي. خبره پوه شولې؟ نو د تجوید موضوع حروف هجا دي، او حروف هجا د الف نه وایي تر یا پورې دا 29 حروف دي. ټول بابونه به د تجوید چې څونه دي په حروفو به باس کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم د باب نمبر 1 کې روانو او درس نمبر 5. د تجوید فایده څه ده، ثمره او میوه څه ده، دنیاوي فایده څه ده، اخروي فایده څه ده. مونږ ته به تجوید کولو سره څه فایده میلو شي؟ تلفظ به هم ټیک شي، خدای پاک به رانه راضي شي، حصول رضا الهي.
د خدای پاک رضا حاصلول دي، دا نه چې به خلک به راته لوی سړي وویل، نه اخو هسې هم پکې راله. او سعادت الدارین د دواړو جهانو نیکبختي ده. هغه څنګه وی چې احادیثو مبارکو کې راځي چې بغیر تجوید قرآن دا خدای پاک ته منظور نه دی. خدای پاک خوښوي ان الله یحب ان یقرأ القرآن کما انزل. خدای پاک هغه قرآن خوښوي چې هغه د تجوید مطابق وویلی شي. نو فایده دا ده چې په دنیا کې په یو حرف باندې عام مسلمان ته 10 نیکۍ میلاویږي چې تجوید یې نه کړی. او ورپسې فرمایي چې تجوید سره چا یو حرف وي په یو حرف باندې 70 نیکۍ میلاوي. او دې کې ډېرې خبرې د دې را روانې دي، هغه دې وخت کې نشو کولی. سعادت الدارین د دوانو جهانو کامیابي دا ده چې په آخرت کې کوم د حافظانو مرتبې دي نو هغه به د تجوید سره قرآن وي. د تجوید نه بغیر د قرآن نزول نه دی شوی، دا راته څوک نشي ثابتولی. او په 4 دلایلو د تجوید فرضیت ثابتوم. په دنیا کې د شرع 4 دلایل دي: قرآن، کتاب الله، احادیث او اجماع او قیاس. او په ټولو باندې تجوید فرض ګرځېدلی دی، فرض. بسم الله الرحمن الرحیم. باب نمبر 1 کې لا روان یو او 6 نمبر درس دی فضیلت د علم تجوید. فضیلت برتری ته وي، فوقیت ته وي. دا علم تجوید په نورو علومو باندې د برتری څه ده، فضیلت څه دی؟ نو دا فضیلت دا چې دا اشرف العلوم دی. اشرف عزتمند ته وي، اوچت ته وي. په نورو علومو باندې دی اوچت دی. د قرآن 14 علوم دی: علم معانی، علم منطق، علم بلاغت، علم فصاحت، علم نحو، علم صرف، علم تجوید، علم منطق. دا ټول د قرآن علوم دي، د قرآن نه اوتی دي. خدا کا تجوید د کلام الله سره داسې لګېدلی چې دا د عرش معلا نه ورسره راغلی دی، لوح محفوظ نه ورسره راغلی دی. او نبی علیہ السلام نه چې به جبریل علیہ السلام راتلو یو حرف به ورته وی، یو آیات به ورته وی، نو د تجوید تلفظ سره به ورته وی. اشرف العلوم په دې وجه دی چې د تعلق د کلام الله سره دی. او حدیث مبارک کې راځي فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. د دې خدای پاک د دې کلام او د دې کتاب فضیلت په نورو کلامونو باندې داسې دی که هغه آسماني کتابونه دي، تورات، انجیل، زبور، او که دنیایي دي، په هغې باندې داسې دی لکه څنګه چې د خدای پاک فضیلت په مخلوقاتو باندې دی. نو د خدای پاک د دې خبرو فضیلت هم داسې دی. او دا علم تجوید څه کوي؟ د خدای پاک خبرې ټیک کوي، براه راست یې ټیک کوي، بغیر ترجمې، بغیر صرف و نحو چلولو. ډایرکټ په مانځه کې به مسله علم تجوید چلیږي. نو دا اشرف العلوم ذکر په نورو علومو کې دی بهترین علم دی، د کلام الله سره تعلق دی. او 9 نمبر درس چې دی نو دا علم تجوید حکم څه ته وایي چې تا کله یو علم حاصل که دا علم حاصلول پتا باندې کول زده کول څه دي، دې ته حکم ویلی شي. لکه موږ د مونځ وایو، د سهار مونځ، د سهار د مونځ حکم څه دی؟ فرض دی را باندې. دقه شانتې نو د علم تجوید حکمونه 2 قسمه دي، فرض عین هم دی، فرض کفایي هم دی. فرض عین دې ته وایي چې نومي مسلمان پکې راګیر وي، په نومي مسلمان باندې هغه فرض وي، لکه نارینا، زنانا، مسلمان، عاقل، بالغ، په هر چا باندې فرض وي. نو د هغې اندازه به ولګوي، خبره به لږه اسانه کې چې یو هر مسلمان پکې راګیر شو، په هر مسلمان فرض عین دي. نو هغه دونه چې الفاظ صحیح شي، کاف او قاف، خا او خا، عین او غین، سین او شین، دا ټیک کی. د دې نن سبا لوی خلک د دې خیال نه ساتي. نو چې دې الفاظ ټیک شي او معنی د بدلیدو نه پې سړی بچ شي، بس دونه فرض عین دی په نوم مسلمان. په نوم مسلمان که هغه زمیندار دی، که هغه د سر د څه نه خبر نه دی، خو چې اسلام یې راوړی دی، ایمان یې راوړی دی، په ده باندې دونه تلفظ ټیک کول دي چې ح او خا او قاف او کاف کې فرق وکړي بس. او فرض کفایي څونه فرض کفایي
چې بیا د مدرسه کې ته داخله والې د دې علم زده کې دا فرض کفایي دی. نو د دې اندازه به څونه وي 48 مربع میل دې خوا هم دې خوا هم دې خوا هم هر طرف ته 48 مربع میل کې چې یو ماهر قاري موجودي چې سره د دې چې ستا تلفظ خو ټیک دی خو دا ماهر قاري موجودي چې تا ته د دې تجوید احکامات بیان کړي د دې قواعد درته بیان کړي چې تا نه پکې څه ځای کې غلطي کېږي چې دا پلانکي مت به څونه راکاږو یو پلانکي امام څونه راښکلی دی د نبي علیه السلام نه څونه نقل دی د پلانکي صحابي نه د دې څونه نقل دی چې د هغې تا ته بیا تصحیح وکړي او د هغې درته مشوره درکړي. نو 48 مربع میل کې یو ماهر قاري موجود کېدل لازمي او ضروري دی. ماهر چاته ویلی شي چې اوه قرت یې کړي 10 قرت یې کړي او بیا د هغې تلفظ هم ټیټ ورځي او د هغې بیا درسونه چلولي دا ماهر قاري چې تا له فتوا درکولی شي. نو دا د دې دوه قسمه حکمونه شو.